السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعه اسلامیه او نور چې کوم د وزارت تعلیم یونیورسټیانې دي هغې ته تا کله اپلای کړي وي نو ته خپل سټیټس ګورې د هغې کتلو طریقه دا ده چې ګوګل کروم کې به ولیکې ادرس فی سعودیه یا به ولیکې سټډي اینډ سعودي. نو ستا مخې ته چې کوم ویب سایټ کولاو شي نو دې په دې ګوټ کې به تسجیل الدخول په دې باندې به کلیک کړي. ټیک شوه چې کله به دې کلیک کړي نو دلته به البرید الکتروني نه ایمیل مراد دی، کلمة المرور نه مراد دغه مراد دی پاسورډ. دغه پاسورډ ته مراد دی چې کله تا اپلای کوله یا درله چا کړي یا دې پخپله کړي نو تاله به یو اکاونټ د اپلای دپاره جوړ کړی نو په اوله کې نو به یو پاسورډ ورکړی نو هغه پاسورډ به دلته ولیکي بیا به په تسجیل دخول باندې کلیک کړي. دې نه ګوره د هغه ایمیل شخصي پاسورډ نه دی مراد چې هغه ګوګل کې چې کوم اکاونټ تا جوړ کړی دی هغه نه. نو چې کله ولیکي دا ستا پروفایل به کولاو شي. دلته به راشي لیکي دا د لاندې لیکلي دی رغباتي، په دې رغباتي به کلیک کړي. چې په دې رغباتي کلیک کړي دلته به ستا مخې ته کولاو شي. اوس لکه مثال په طور دا اپلای ده نو په دې کې صرف دا یو جامعه سلیکټ شوې ده او جامعه امیر سلطان بن عبدالعزیز او ادارة الاعمال یعنی بزنس ایڈمنسټریشن دا پکې دغه شوي ده. مجانن دی یعنې 4 کاله BS دی او مجانن دی، فل فنډ سکالرشپ دی. صحیح ده. بیا دلته نورې جامعاتو سره وي نو هغه به ته خپله وګوره، بلې سکرین به تا ته راشي. که موبایل وي موبایل ډیسکټاپ موډ ته واړوه نو هغه ځای نه بیا ته کتلی شي په دې طریقه باندې. بیا بله خبره دا ده پروس کال داسې ترتیب و تېر کال 2025 کې چا به چې اپلای وکړو نو هغه به ایمیل ته یو رقم طلب به راتلو، هغه رقم طلب به دلته هم لیکلی شوی و. اوس هغه سیسټم نشته. اوس ډایرکټ ته خپله جامعه لیدلی شي، جامعه هغه کې چې کوم کلیات دي هغه ته دلته کتی شي چې کوم یې هغه سلیکټ شوي دي ستا لپاره. ټیک شوه. نو هغه کار شو جامعتي که دوه که درې که څلور دي کې ته وګوره دا دې تا ته به مخامخ لکه څه دلته یوه ده نو داسې نورې پسې ته بیا دې پسې داسې یوه دې ځای کې دې ځای کې داسې په دې ترتیب وي. لاندې به کې کلیات یې لکه دې کې یو تخصص مطلب یو ډپارټمنټ هغه سلیکټ شوی دی. نو صرف دا سیسټم دی. مخکې به چې و نو هغه به تا ته دلته به رقم طلب لیکلی شي او ستا ایمیل ته به مرالته. اوس هغه نه راځي، اوس سیسټم بدل کړی دی ځکه ویب سایټ ډېر بدل شوی دی. بیا د دې اعلان به کړی دې طریقه کار به صحیح نو دې خو یو ځل چې ویلي چې د 18 مۍ نه واله تر دغه اپریل د 18 جون پورې یوه میاشت کې به د هر څه قبولي نهایي مبدئي د هر څه پته به لګي، یعنې اولنۍ اکسپټ کېدل او دویم او دریم هر څه پته به ولګي د ویزې پراسس. خو اوس هغه پکې نشته. بیا هم تاریخ اوچت کړی دی. نو به چې کله یعنې دلته دې ولا لیکل دی چې تنتهي بتاریخ 21/5/2026 یعنې په 21 مۍ به دا اپلای مطلب دا ختمیږي. بیا به د هغې نه بعد کېدای شي انشاءالله دلته د حالت پته لګي چې قبول مبدئي ده نهایي ده یا څه دی هغې پته به انشاءالله هغې نه بعد کې لګي. نو په دې طریقه باندې ته خپل سټیټس کتلی شي. که بالفرض دا سټیټس دې ځای کې نه راتلو په تا ښه په صحیح طریقه لاړې نو بیا پوه شه چې اپلای درته نه ده کړې او چې دا دلته راتلو نو پوه شه چې اپلای درته پوره کړله، ځکه چې کله اپلای پوره شي اخره کې جامعات دا بیا سلیکټ کېږي. بیا بله خبره نور پروفایل هم دلته کتلی شي د مؤلف ته چې لاړ شي چې ستا معلومات څه خو هغې نه بیا مسله جوړېږي، تلو ته ضرورت نشته. کله نه کله ته سیو نه کړي یا څه هېڅ هغه شته څیز ګډ وډ کړي نو دې وجې نه بس ضرورت ورته دومره نشته چې دې ځای پورې وه نو پوه شه چې اپلای یې درته هغه کړې ده. په دې طریقه باندې سټیټس کتلی کېږي. بیا هغه ایمیل ته میسج نه راځي ځکه سیسټم یې بدل کړی نه، دلته رقم طلب پکې ښویېدلی کېږي ځکه سیسټم یې بدل کړی دی. انشاءالله دوی د اګست نه مخکې خپله خبره ریزلټ هغه راوباسي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل سټیټس هغه کتلی شئ.